تحصیلی رستم مدرسه عبدالله بن مسعود حاجی آباد رستم کې د تقسیم انعامات حوالې سره د یو تقریب تابع شوې وه چې پکې د مدرسې استادانو، طلباو او والدینو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. تقریب ته د مدرسې محتمم مولانا محمد عتیق خاکسار، مولانا ندیم او مولانا ابتاسیاب د قرآن کریم په تعلیماتو حاصلولو باندې تفصیلي رڼا واچوله. مولانا محمد عتیق خاکسار وویل چې تعلیم او تربیت د ماشوم بنیادي حق دی. د فتنو په دې دور کې د والدین خپلو بچو له د دنیاوي تعلیم سره سره دیني تعلیم اړخ ته هم خصوصي پاملرنه وکړي. دې زیاته کړه چې په خپلو بچو باندې خصوصي نظر ساتي چې د هر قسم معاشرتي برایو نه بچ پاتې شي او د دنیاوي تعلیم سره سره دیني تعلیم او ښه تربیت ترلاسه کړي چې مستقبل کې د معاشرې لپاره د خیر سبب وګرځي. د تقریب په آخر کې د مدرسې استادانو په ناظره، حفظ او د علم په شعبو کې پوزیشن اغستونکو طالب علمانو ته د هغې د دادرسۍ دپاره انعامات هم ورکړل. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.